دیر عظیم مجاہد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. عموماً زمونږ دا پښتانه وي مونږ د خالد بابا اولاد یو، نو په دې سوچ کوو چې د کم خالد بابا، د خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ که د بل خالد بابا. او بہر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ السلام یو ډیر نږدې صحابي تیر شوی دی، او کم وقت چې دی کافرونو د پیغمبر علیہ السلام خطرناک دشمنمو، د مکی مکرمی اوسیدونکي دی، د قریشو د خاندان سره تعلق لري، او په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې د قوم چیونو دی با سالاری کولا. او دی زمانه کې خو ټول جنگ چې دی هغه د ټینک سره او د توپ سره تعلق لري، خو بیا هم ګورې په دې فوج کې اوس هم یو دسته داسې وي چې هغه د اسونو دسته وي، د رسالې دسته وي، اوس هم شته. او هغه زمانه کې خو اس به په جنگ کې ډېر لوی کار کو، جنگ کې که مسلمان به او که کافر به، نو هغې سره به یو لښکر داسې و چې هغې ته به د اسونو لښکر وی، شاه سواران به و. د دې شاه سوارانو مشري به د خالد ابن ولید قوم کوله. د احد په جنگ کې چې کله مسلمانانو فتح او کامیابی وموندله، نو خالد ابن ولید کافرو په دغه وخت کې او د کافرو په فوج کې د اسونو د لښکر سپسالارو مشرو جرنیلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو غونډی باندې د احد په میدان کې مخامخ یو غونډی د وړه غوندې لاندې یو خوړ بیږي، اوس خو پکې اوبه نشته، هغه زمانه کې اوبه پکې نه وی، داسې کله چې به باران وشو یا د چینو منو څه بعضې اوبه پکې رالې، د خوړ په غاړه یو وړه غوندې غونډی د جبل الرومات ورته وی، په هغې نبي علیہ السلام کسان کینول چې تاسو به دلته ناست یې، او عبدالله ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورته مشر کړ، په دې غونډی به ناست یې. ځکه نبی علیہ السلام ته پته وه چې مونږ خو مخ په مخ جنګ کوو، هسې نه په دې غونډی نشلان دی چې دا خوړ دی، نو په دې کې څوک را باندې را نشي او د شان را باندې حمله ونه کي. نو هغه صحابو ته نبی علیہ السلام فرمایلی چې تاسو به دلته ناست یې، دې نه بالکل به نه خوځئ، او که مونږ کامیابي وموندله، فتح هم وموندله، او مونږه دا دشمن وتښتېد، هم به نه خوځئ، او که مونږ شکست ومونده او زمون غوښې مارغان تختی، بیا به هم نه راکوزېږي. ځکه دا یره وه ورسره چې دی خوړ کې لاندې پټ مونږ خو جنګېږو، او دې کې خو خوړ خو ډېر جور دی، نو پکې اوبه خو پکې نشته، خو خوړ خو دی باراني اوبه کله کله پکې راځي، نو دې کې چې ته څوک پټ را نه شي او د دې غونډۍ په شا راتو شو، په مونږ حمله ونه کړي، ځکه د غونډۍ نه شاته بیا لوی میدان دی. یو وخت کې رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه. یو صحابي فرمایي وي ما د کافرانو ښځې لیدلې چې پنسي یو چتې کړې وې او د هغې غپازې ښکارېدل او منډې والې، او مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډی. دغه غونډۍ باندې چې کم صحابه ناستو هغې وي موږ هم کوزېږو. چې کمې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورته نه به کوزېږې، د پیغمبر علیه السلام خبره م یاده نه ده چې نه به کوزېږې. هغې وی چې نه نبي علیه السلام خو بېشکه مونږ ته ویلي خو خو جنګ ختم شو. وی ګوره مونږ ته نبي علیه السلام ویلي چې که تاسو فتح ومونته هم به نه خوځئ او که تاوان بیا به نه خوځئ. وی نه ټیک دی نبي علیه السلام ویلي خو هله چې کافر خو وی خو لاړه نه هغه دي وتښتېده، مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ، مونږ به هم کوز شو. سره اختلاف راغی په هغې کې بعضې کسان را کوز شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو. هغې وی مونږ د نبي علیه السلام خبره نه غورځو، دلته به ناست یو، خو اکثر را کوز شو. خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و، هغه چې غونډۍ ته وکتل یو ځل دو هغه په دې اټیک کړی مو،
د غونډۍ په شا په دې خول کې راتاوېده چې په مسلمانانو به د شان حمله وکړو، خو دغې صحابه به په دې غونډۍ په غشو ویشتل، نه دوی به واپس وتښتېدل. خو چې ویې کتل چې غونډۍ خالي د ملګرو ته ویې راځئ، بس په هغه خول کې رالل پټ په پټه. مسلمانان خو بېغمه دي، هغوی خو لګیا دي غنیمت غونډئ، هغوی ته خو پته ده چې شاته زمونږ په غونډۍ کسان ناست دي، زمونږ دفاع کېږي، شانه نه په مونږ څوک نه راځي. او دې شاته خول کې سره د لښکره راغې، لا ولې هغه صحابو سره جنګ وکړو چې هغه کم په غونډۍ باندې و هغې شهیدان کړل، خو لږ پاتې شوي وو. او بیا د هغه غونډۍ په شا په خول کې راوخته او په مسلمانانو د شانې حمله وکړله. ټول مسلمانان یو خوا بل خوا دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبي علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو. او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو، جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې، عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غوندې، مصعب ابن عمیر رضی الله عنه، دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان شو. نو دا خالد ابن ولید د حملې د وجې نه چې دې د هغه کافرو د اسونو د لښکر څخه په سالارو، دا د قومي نښه وه بس، او بهادر انتهایی بهادري وه پکې. پیغمبر علیہ السلام چې کله احد دغه ته حدیبیې ته پې خالد ابن ولید د چا تپوس وکړه، وی تا چې اسلام راوړه نو ستا زړه کې د پیغمبر علیہ السلام متعلق څه سوچ راغی چې ته مسلمان شوې؟ وی ما اله ایمان راوړه. وی چا به په زور ایمان راوړي، چا به د بل شي د وجې نه راوړي، لیکن ما اله اسلام قبول کړ چې زما په زړه کې سوچه دا خبره پرېوته چې نبی علیہ السلام د الله رښتونی پیغمبر دی، او د هغې وی ما سره دلایل دي. وی چې کله نبی علیہ السلام عمرې لراته او د حدیبیې هغه صلح وشو په دغه سفر کې شپږمه هجرې کې، وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم، ټول به ظالم. وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې، وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي، او چې دوی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته. نو ملګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ ته دوی ډېر په دروند نظر مسلمانان ګوري. واقعي نبی علیہ السلام فرمایي، قرآن حکیم کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، منځونه خو ټولو کې، خو ګورې د مازدیګر مونځ چې نه پاتې نشي، دا ډېر اهم مونځ دی د مازدیګر مونځ. دا د انسان د کار وخت دی، څوک د کار نه ستړي وي، څوک په کار کې مشغول وي، نو چې دې وخت کې ته خپل کار روزګار پرېږدې او الله ته ودرېږي نو الله پرې ډېر خوشحالېږي. د مازدیګر مونځ دا ډېر زیات اهمیت لري. یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو، زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سهار مونځ دی. بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازدیګر مونځ دی. نو د مازدیګر مونځ دا ډېر اهم دی. اکثر زمونږ د زمیندار ورونو نه پاتې شي، د کار وخت وي، زه یې روي ماښام مونځ چې وکړم د هغې نه پس به یې قضا وکړم، دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. نو عموما د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کول چې وختي سړی د مازدیګر مونځ کوي په خپل ټیم باندې، دا ډېر لوی فضیلت لري. بهر کیف دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر مونځ به کوي، توجه خو دې مونځ ته، نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي، موږ ناګهاني حمله وپرې وکړو، ټول مسلمانان به ختم کړو. دا سونو لوی لښکر دی او مشر بیا خالد ابن ولید دی. وی چې موږ یو ځای کې اندازه غشتله، وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه. عصفان مقام دی، دا د مونځ طریقه بدله کړه. صلات خوف ورته وی قرآن کې الله مونږ ته ښولی دی. اوس خو ضرورت نه پیښېږي نو څوک یې نه کوي، خو ضرورت و د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک 2 رکعته کوي د سفر مونځ، نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو، تاسو کافرو ته ودرېږئ، څوک هم لو نه کي. نیم قوم به نبي علیہ السلام ځان پسې مانځه ته ودرو. قرآن کې الله هم داسې وایي. نو چې د نیم قوم ته پیغمبر علیہ السلام 1 رکعت مونځ وکړ، نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل. هغه نیم چې کافرو ته به ولاړو ابه راغی، نو پیغمبر علیہ السلام به هغوی ته 2 رکعت وکړو. د نبي علیہ السلام به 2 رکعته پوره شو، سلام به یې وګرځو. دې قوم هم خپل 1 رکعت پوره کړ.
او بیا هغه قوم چې هغه لومبي رکعت به نبی علیہ السلام سره کړو هغې به راغلل هغې به خپل یو رکعت پوره کړ نیمو به څوکۍ کوله د دشمن او نیمو به پیغمبر علیہ السلام پسې مونځ کو دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازله کړه نبی علیہ السلام الله پوه کړ چې کافر دی ګورې په انتظار دی او که په سجده پریوتې در باندې حمله کوي په دې طریقه صحابه ته ووایي چې مونځ وکړئ ګوره مونځ دونه اهمیت لري دیو نوی چې ورېږه مونځ قضا کې بیا به یې کوو نه مونځ کول خو پکار دی او هر یو صحابي وي چې زه ځان لمونځ نه کوم نبي علیہ السلام پسې کوم یعنې داسې کې دی شوه چې نیمو ته نبي علیہ السلام جمع کړی وې او نیمو ځان لمونځ کړی وې نه ځان لمونځ ثواب کم دی د جمع د مونځ ثواب زیات دی داسې ونه کړه چې تاسو به ځان لمونځ وکئ مونږ به جمع وکړو تاسو زمونږ څوکۍ کوئ نه نیم مونځ به ما پسې تاسو وکئ بیا به څوکۍ وکئ بیا به هغه نور راشي نیم به ما پسې وکړي نو هغې به هم خپل پوره کړي هغه یو چې تللی دی او تاسو هم یو رکعت چې در نه فوت شوی دی پوره کړئ د دواړو به د جمع مونځ نبي علیہ السلام پسې وشي دا د مونځ اهمیت دی ګورې وی چې مې وکتل داسې چې حمله کوو اوس نیم خلک صحابه مونږ ته ولاړ دي چې بیا مو قتل هغه نیم لاړل نبي علیہ السلام پسې مونځ وکړو چې هغه لومبو کم یو رکعت کړو ارال الله ته ودرېدل وی ما وی چې دا د خدای رښتونی پیغمبر معلومیږي چې زمونږ پړه کې د حملې اراده وه نو الله ورته د مونځ چلو خو چې داسې طریقه باندې مونځ وکړه هم به څوکۍ وشي هم به مونځ وشي وی ملګرو ته مې چې راځئ خوند یې ونه کړ وی بل ځای یو لاره را روانه وه او په هغې لار کې د یو غونډۍ لاندې مونږ ورته کېناستو او په دې نیت و چې په صحابه ووړي او نبي علیہ السلام په دې غونډۍ بس مونږ به ناګهاني د آسونو لوی لښکر دی را سره به حمله به پرې وکړو او چې هغې ځان جوړوي بس مونږ به بېغمه کړي وی ناس یو راننل هلکه څه چلو شو وی چې پته مو لګېدله نو پیغمبر علیہ السلام هغه لار پرېښې وه او بله لار باندې روان شوی و وی ما وی چې ګوره سمه لار یې پرېښوده په بله لار معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر زموږ د دې ارادې نه الله خبر کړی دی حدیبیې ته چې ورسېده وی مونږ بیا تاویدو د خپل لښکر سره مونږ وی چې موقع ګورو حمله پې کوو وی دې کې را باندې د پیغمبر علیه السلام ناګهاني لښکر راغی ټول یې ونیولو ګیرې کړو ځان تو شو ملګرو ته مې وی چې لاس پرې مه خوځوئ که خوځوئ خو دا خو صحابه دي او د خپل پیغمبر حکم یې ځان هم وجني مونږ هم وجني نبي علیہ السلام ته پیش کړو چې ور مخامخ شو نبي علیہ السلام مبارک راته وفرمایل چې ګور یو ځل تاسو اراده وکړه ما ته الله اطلاع راکړه نو ما مونځ طریقه بدله کړه بیا تاسو اراده وکړه نو ما الله بیا اطلاع راکړه نو لار مې درته بدله کړه نو بیا روانې کوئ زه ما معاف کړی وی ټول یې مو خوشي کړو معافي کړو وی زما زړه کې دا خبره راله چیرې معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دا دروغجن پیغمبر نه دی وی چې کله په اومه هجره کې نبی علیہ السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وایي دغه حدیبیې د عمرې قضا کوله وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نیسارېږم او دا مې وی چې نبی علیہ السلام مکې ته راځي او زه په مکه کې نیسارېږم هغه بغض او عناد مې و د مکې نه لاړم وتښتېدم وی چې د مکې نه وتښتېدم او نبي علیہ السلام راغی عمره وکړه او واپس ځي د ضرور ولید ابن ولید د هغه نوم مسلمان او صحابي و نو د هغه نه یې تپوس وکړي ولیده خالد څه شو ګوره وی زما تپوس یې وکړه هغه ورته وی چې د الله رسوله ما خو وقت خو نشته چې ته بار وتی دی یاره وی خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی او هغه له اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار وی نبی علیہ السلام مبارک خود 3 ورځې تېرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه هغه خط کې لیکلي چې ای زما روره خالده پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی ګورې د بل چا تپوس یې نه دی کړی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه باه پاتې کېدل نه دي پکار دي چې هغه د خپله بهادري د الله دپاره استعمال کړي او د اسلام دپاره استعمال کړي وایي چې ضرور دا خط راته میلو شو وایي زما پړه کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو هغه نښې خو مې لیدې وې لکه مې جذبه راله چې یاره واقعي نبي علیہ السلام ګوره زما نوم اخلي
او سو ځایه ما ولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړ، یو ځل نه، دو ځله نه، څو ځله زمونږ نه الله بچ کړ. بس وی پړه کې مې جذبه راله، وی لاړم زما یو دوستو صفوان ابن امیہ هغه له ورغلم، وی مې چې صفوانه یو خبره در سره کوم، داسې کار دی چې تا ته هم پته ده او دې ټولې مکې ته پته ده چې دا پیغمبر رښتونی دی، تا ته هم پته ده چې څو ځله مونږ دوی سره جنګ وکړو لیکن هغه له الله بری ورکړي او مونږ له الله شکست راکوي او خو رښتونی پیغمبر دی. نو که دې خوښ اراده چې دا اسلام قبول کو ملګري شو. وی صفوان ما ته وایي چې خالد داسې کار دی چې که د مکې دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زه پاتې شم نو بیا هم په ایمان نه راوړم، زه په مخه دی. وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی، تریم مړ دی او د ده رشته داران هم مړه دي، د ده پړه کې هغه غصه پرته ده. وی بل دوست مې عکرمه د ابوجهل زوی هغه له ورغلم، وی ما ورته چې عکرمه تا ته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی او موږ ورسره بلا جنګونه وکړل، موږ له څه فایده راکړه، ګټه هم د هغه ده او ګورې ملګري زیاتېږي او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه نی. او رښتونی پیغمبر دی که دې خوښوي زه چې ځو چې د اسلام قبول کو. وی هغه ما ته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا که مسلمانان شي نو شي دي، خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه د اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه ویم. وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی، د پړه کې هغه غصه پرته اگر چې وروسته دا همدغه عکرمه الله مسلمان هم کړ. وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه له ورغلم، وی هغه ته مې چې عثمانه دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان دی، داسې کار دی چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر دی. الله هر ځای کې د دې امداد کوي او ما خو پې ډېره حملې وکړه والله خبر کړي څه دی خیال دی. وی عثمان ما ته وی چې بالکل یاره ما ته هم د الله رښتونی پیغمبر ښکاري. وی ما ورته وی چې اسلام نه قبلو چې مسلمانان شو. وی هغه وی چې زما مړه کېږي. وی مې چې زه چې ځو، وی ما ته وی داسې کار دی یو ځای نه وځو، دا خلک را باندې شکي کېږي، تم ځه او زه به هم ځم او یو خاص ځای یو بل سره نیټه کړه، هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو، هلته نه به یو ځای ځو. وی بله مې خوشحاله شو، اس مې برابر که ووتم. چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم، هغه عثمان ولاړو، دواړه روان شو. اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمرو، حضرت عمرو ابن العاص رضی الله عنه، عمرو ابن العاص هغه راغی. دا عمرو ابن العاص حبشې ته تللی و، دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو دوی په مکه کې راغونډ شو او میټینګ یې خپل منځ کې وکړ او دا عمرو ابن العاص صحابي وي، د ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناست او قبایلي خلق لکه د ملکانو نظام. نو دې ورته وي د عمرو ابن العاص د مشرانو ته چې تاسو ته خو پته ده چې د پیغمبر دا دین زیاتېږي او خورېږي، نو که موږ په دې مکه کې یو او د دین زیات شو او راغې په دې مکې حمله وکړه نو د ده لاندې خو ژوند موږ له خوند نه راکوي. ګوره داسې سخت کافر موږ به د ما تحت چلېږو، داسې خو نه کېږي. ځای چې ځو چې ته حبشې ته هجرت وکړو، نو که دې راغی په مکې حمله وکړه او مکې فتح کړه نو موږ خو به دلته نه یو که نه حبشه کې به یو، او که زمونږ ملګري غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا به راځو. وی ټول چې څومره ملکانو او رؤساو مشرانو ټولو وی ډېره خبر ده لاړو وي حبشې نجاشي او بادشاه د هغه خواله لاړو. وی ځان سره په تحفه کې سرمنې یوړئ. په مکه مکرمه کې خلک را قربانۍ کوي نو سرمنې زیاتې حج د خلک راځي، قیمتي د ګډانو د اوښانو سرمنې وچې شوې دا هم ځان سره په تحفه په ډاله کې یوړې نجاشي بادشاه له. وی چې هلته ورسېدو نو وی هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی و، عمرو ابن امیه زمری رضی الله عنه، استاد و د نبی علیه السلام. وی ما دې ملګرو ته وی چې یو چل نه کړو، چې دې بادشاه ته ووایو او دا صحابي ته وغواړو دې مړ کړو، ولا خو به هم لږ یخ شي، قریش به هم خوشحاله شي. وی چې ډېره ښه ده.
وی چې لاړو نجاشي بادشاه له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نو ما ورته سجده وکړه نو چې پاسېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی ما او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي سرمنې مې راوړي دي وی ډېره ښه ده هغه سرمنې مې ورته پیش کړې وی ما ورته چې صاحب یو سوال درنه کوم وی وایه څه وی وی مې چې د یو سړی استاره د مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استازی دی نو که دا سړی دې راکه او مونږ مړ که نو زمونږ به پې دا خوا یخه شي وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه لاس اوچت کړ دې پوزې راس خلاص کړ ډېر غصه شو مخ یې تک سور شو وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غصه شو وی فورا مې ورته سجده وکړه وی مې چې صاحب که ما ته پته و چې ته په دې خبره خفه کېږې ما به د خولې نه نه ویستې او به زه معافي غواړم وی ما ته وی نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې هوښیار نه یې زما د په رب قسمي چې دا ستاسو دا ملګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی دله هغه فرشته راځي چې کومه به زمونږ موسی علیه السلام له راتله او بدبختو لړ شه ایمان پې راوړی کامیابي په دې کې چې تاسو په هغه ایمان راوړی وی ما وی چې ښه وی او وی مې چې لاس را دې خوا که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کوم وی لاس مې ور مخکې که او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړه چې ما د نبي علیه السلام سره بیعت دی وی ملګري مې په ځای پرېښودل راغلم مکې مکرمې چې مدینې شریفې ته ورسېدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې د الله رسول درې واړه دا درې واړه د مکې مکرمې سردارانو را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د ده ورور ولید هغه یې وله مخې له ولېږه چې شا بې ورشه خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بعد ولمبل جامې مې خشته ښکلې بدلې کړې او چې را روان شو نو ورور مې راله مخې له راغی او راته وایي چې مبارک د شاه هله شاه به نبي علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی وایي چې ما را منډه کړې وی نبی علیہ السلام مبارک را راپاسید قسم په الله وی هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او د هغه مخ چې کوم رڼا وکړه او کومه سرخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ په سترګو مبارکو کې اوښکې وبهېدلې مونږ یې درې واړه ځان ته رانږدې کړو له اول عمرو بن العاص اسلام قبول کو بیا ما قبول کو بیا عثمان قبول کو او مونږ له اسلام زیری راکو او ما ورته ووې چې د الله رسول ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي د دنیا مې د لاسه مړه دي ما له د الله په دربار کې بخښنه غواړه وی نبي علیه السلام مبارک لاس اوچت کړه چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتي یې کړي دي پروردګاره زه وله سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیبوي او الله ته اسلام په سچه په رښتونې پروردګاره قبول کړي هغه زما ملګری ورته وایي عمرو بن العاص چې زه به هله ایمان راوړم چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخي وی ای عمره اسلام یهدم ما کان قبله د هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دي کړي خو چې مسلماني دې قبوله کړه او اسلام دې راوړه ټول ګناهونه درته الله معاف کوي مسلمان شو رب العالمین مسلمان هغه ملګري راغی مکې مکرمې ته بیا دوباره او دی وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو زه به د پیغمبر علیه السلام د خوا نه د مدینې منورې نه اډوخوځم نه او مسلمانان درې ځله لاړل نبي علیه السلام وفرمایل وی لومبی جنډه به زید ابن حارثه سره که دی شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره د علي صاحب ورور او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره او که دیم شهید شو نو چې کم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره دی یو صحابي فرمایي چې دا خبره وکړه مې چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي ځکه چې نبي هم وفرمایل چې هغه شهید شو ده سره به وي که دی شهید شو ده سره به وي که دی شهید شو بس وی پوه شوم چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي اوس خولې مبارکې نه چې وختل شهیدان کېږي جناب جنگ وی ډېر سخت ګرم شو چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه هغه ولګېد په توره باندې شهید شو نو فورا حضرت جعفر ورمنډه کړی هغه جنډه په لاس کې ونیوله د مسلمانانو امیر چې به هغه به جنگ کې مخکې جنګېده وی یو کافر پې راټوپ کړو دا ښې لاس یې ولوو دی دې پرې کړه نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوله نو هغه پې په شوق ګزار وکړه دا ګس یې ترې ووو نو په دې
غیږ کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه، سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي. نو چې هغه پې غزار وکړه دی شهید کېده، نو عبدالله ابن رواحه ورمنډه کړې، جنډه هغه اوچته کړه، ځمکې ته یې پرې نښوده. نو بل کافر په هغه راغوټه شو، هغه شهید شو. چې هغه شهید شو نو خالد ابن ولید ورمنډه کړه، جنډه اوچته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناست دی او صحابه ورسره ناست دي، او دا خو د میاشتو په مزل لرې سفر ته تللي دي. همدغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک سترګو نه اوښکې روانې شوې. صحابه خو پوه شو چې څه چل دی، د الله رسوله څه چل دی. وی ما ته الله د غزوې موتې واقع را مخکې کړه، داسې راته وښوله. صاحب څنګه دي صحابه کرام؟ نبی اسلام وفرمایل وی زید ابن حارثه شهید شو، ما ته الله وښو. نو جنډه جعفر ونیوله، جعفر هم شهید شو. نو جنډه عبدالله ابن رواحه ونیوله، عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. نو جنډه د الله د تورو نه یوې تورې ونیوله، او د ده په لاس به رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکوي. دا حضور پاک مبارک ته الله تعالی د وحی په ذریعه او د کشف په ذریعه ټول منظر وښو. خالد ابن ولید چې جنډه لاس کې واغېسته، شپه پرې راغله. صحابه هم ډېر کمزوري شوي، ټول زخمیان هم وو. ده دا چل وکړه چې د فوج کې فورا ترتیب بدل کړ، چې کوم وروستو صفونه هغه یې مخکې کړل، چې کوم مخکې وو هغه یې وروستو کړل. ښي طرف والا یې ګس ته واړول، ګس یې وروستو واړول، فوج یې مخکې وروستو کړو. ملګرو ته ویې راځئ چې سهار وختي شو حمله وکړه. چې کافرو وکتل هغې وي چې مسلمانانو له خو نوي لښکر راغلی دی، ځکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي دا خو دا څوره نو دا نوی لښکر راغلی. داسې جنګ یې وکړه، داسې جنګ چې هغه د زرګو لښکر د کافرو له شکست ورکړو، مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه. او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې 9 تورې ماتې شوې. داسې جنګ یې کړی، 9 تورې مې په لاس کې، یو ماته شوه، بله مې وغوښته ام ماته شوه، بله مې وغوښته، 9 تورې مې په لاس کې ماتې شوه. او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره و، د سر مبارک ویښته. نو چې جنگ له بته نو هغه ویښته به په خپل پټکي کې ټوپی کې ومنډل. نو جنگ له بته وی افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پراتی، سوال نه پیدا کېږي چې ما له څوک شکست راکړي. بهادر انسان هر یو جنگ کې. حنین کې چې کله نبی علیہ السلام مکه مکرمه فتح کړله او بیا لاړ حنین ته، نو دې مقدمة الجيش ورته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ سره د هغې کمانډر ان چیف او جرنیل و. نو هغې کې پې د غشو غزارونه وشو، داسې سخت په غشو باندې ولګېد چې ټول وجود یې زخمي زخمي شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تپوس ته راغی، دی پروت و په هغه بستر باندې او وجود یې زخمي و، غشو باندې لګېدلی و، وینې ترې روانې وې. حضور پاک مبارک ورته وی خالده ولې؟ وی صاحب زخمی شو. وی دې خوا که زخمونه دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راخ که، په هغه ساعت الله زخمونه جوړ کړل، پوټې درد وي زما زخم اوس نه کوي، خدای جوړ کړو. او داسې عجیبه انسان و که نه، دومره بهادر و چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته وی چې دا سړی دی ګورنرۍ نه لر کړه. وی ولې؟ وی دې ستا خبره نه مني، خو ځان له یو فوجي جرنیل و که نه، هغه خپل بس دا یو مسله و د په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله، د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله، بس جهاد له به ته که دي به ورته داسې مه کوه، بس په دې کې د چا نه منله. ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته وایي عمره ټیک ده چې خالد زما نه مني، خو یاره پرېږدې د یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی، ریکارډ چې په کوم جنگ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې، هغه جنگ شکست نه دی موندی، دې چې ته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلی دي. پرېږدې وه یاره اوس ستا خبره نه مني که نه. نو دې ورته وایي ابوبکر صدیق وی خالد ته نبی علیہ السلام توره ویلې ده، توره او کولو توره د تیکې نه بار توره یې ورته ویلې ده. نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار روغ کېده، عمر هغه را باندې واپس تیکې ته مه در نه کوه، بس بار ښه ده. همدغه گورنر ښه دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله،
د ده په دور کې هم ګورنر خو ده به خپله خوښه کوله. نو یو ځل یو صحابي له 10,000 درهمه په انعام کې ورکړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع راورسېدله. نو فورن یې ملګري راغونډ کړو بس خالد د دې ګورنرۍ نه لر کوم. ولې؟ خیر د 10,000 روپۍ چې ده ورکړې صحابي له ولې ورکړې؟ که دا د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو دی هم ښه نه دي کړی، خیانت یې وکړو. او که د خپل مال نه یې ورکړي نو بیا هم اسراف کړی دی. ولې ورکوي؟ بد لر کوم او زما خبره هم نه مني، زه ورته یو سوی یم دی بل څه کوي. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ته اطلاع ولېږله، وی بس تا له مې اطلاع در ولېږله ته د شام ګورنر شوې او خالد چې دی نو فورا چې اطلاع در ورسېږي په دغه ساعت دی د ګورنرۍ نه معزول کړه. نو که بل سړی وي که نه نو ممکن نه چې لا مقابلې ته ودرېدلی وي. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زړه کې یو بله خبره هم وه، وی په خلکو کې دا یو پراپګنډ هم ده چې دا څومره فتح کېږي نو دا ټول د خالد د برکته کېږي. دې زه د دې ګورنرۍ نه لر کوم چې خلکو ته دا وښیمه چې دا څومره فتح کېږي دا د مسلمانۍ د طاقت ته وجه نه کېږي. که خالد جمدي وي او که مړي دا فتح به کېږي. دا مې د الله ارمان دی. نو دې میدان جنګ کې ولاړو، میدان جنگ کې ولاړو چې ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه راغی، وی زه خو عمر را لېږلی څه حکم دی؟ وی تا چې د صحابي د 10,000 روپۍ ورکړي دي دا د خپل مال ورکړی دی که د مسلمانانو؟ وی دا مې خپل ورکړی دی. نو عمر خو چې د اسراف دی اسراف دی ولې کړی دی؟ وی زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه ښه پوهېږم، عمر پیش او خپل مال یې پیشه، زما مال سره د عمر څه کار دی؟ یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړي. وی ښه ما ته خو وایي چې دی د ګورنرۍ نه معزول کا. ډېره ښه خبره ده چې معزولۍ مې ډېره ښه خبره ده. نو یو خاص ټوپۍ به د ګورنر په سر وه، هغه ټوپۍ ته ده لرې کړه. وی دا ټوپۍ راکړه مال، دا ټوپۍ واله پټکې را واخېست سر نه یې ته وکړ. نو څه وایي؟ وی الحمدلله. هغه ګورنر چې لر شو وی الحمدلله. وی اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم، اوس چې جنګېږم د یو سپی په حیثیت به جنګېږم. مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم، اوس به د سپی په حیثیت جنګېږم. خو جنګ نه مې څوک نشي وکړي. بیا ډېره موده پس راغی مدینې منورې ته. چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات وشو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګورې خالده مونږ خو د ګورنرۍ نه لرې کړې، خو په دې خیال نه چې په تام څه شک و یا د خیانت شک مو در باندې، خو زه دې قوم دې دنیا ته دا ښیمه چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدي وي او کني دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړي دا به الله مسلمان له ورکوي. نو دی بیا په مدینه منوره کې د هغې نه پس هم ډېر جهادونه کړي دي. نو اخره کې چې دی کله مړ کېده که نه نو ده به جاړل. یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او جاړي. چا ورته وی خالده ولې جاړې؟ وی جاړم په دې چې ساره نه په خپل کټ کې خېږي، په دې جاړم. نو ولې ته په دې خپې؟ وی او په دې خپې افسوس دا دی چې د ما نه دا سا د جهاد په میدان کې وتې وي. ډېر جهادونه مې وکړل، واقعي 2.5 نه زیات جهادونه، لیکن خپه په دې مه چې میدان جنگ کې او د جهاد په میدان کې مې د سا د وتو نصیب نه په خپل کټ کې را نه ساخېږي. او یو د وجود کې 2 ګوتې ځای داسې نو چې په هغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ دی. 2 ګوتې ځای پکې داسې نو، ټول وجود یې زخمي زخمي و. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و، یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لېږلی و، وی لاړ چې له صحابو نه زکات راغونډ کړه. راغی وی صاحب 3 کسو زکات رانه کړه، باقي ټولو راکړه. و یو ستا تره حضرت عباس رانه کړه، دویم خالد ابن ولید رانه کړه، او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه رانه کړه. نبی علیہ السلام او فرمایل وی د عباس زکات په ما دی، ابه زه در کوم، دوچن به در کوم، ځکه چې نبی علیہ السلام د هغه نه د 2 کالو زکات پیشکې اخیستی و. او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ؟ د هغه نه زکات مه غواړئ. د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی، هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ. او دا دریم صحابي ابن جمیل دې خو یې ډېر زیاتې او ظلم کوي، الله مالدار کړو دې زکات نه ورکوي.
دا خو زیاتې کوي. نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی، که اس دی، که توره ده، که زغره ده، که نور څه دي، وی ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي. نو غواړی ته څه؟ دا ډېر عظیم المرتبه، ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیہ السلام ډېر نږدې ملګری پاتې شوی دی خالد ابن ولید، او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورته د سیف الله لقب ورکوي. سیف من سیوف الله، دا الله د تورو نه توره ده. او زه اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم، نو زمونږ پښتانه وایي موږ د خالد بابا اولاد یو. اوس به دا نسب وګورو چې واقعي موږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو. نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی دی. نسبن پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دی نسبن. او یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې پرشتونې پښتونې نو هغه کې بهادري وي، دا حقیقت دی. ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي دي، په دې وطن کې پښتنو جهادونه کړي دي. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي، ورسره جنګ کړی دی، جهاد یې کړی دی. د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي دي. په تحریک آزادۍ کې چې کوم وخت انګریز د دې وطن شړلی شوی دی، نو پښتنو پوره جهادونه کړي. زموږ علماو تاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی. باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی. دا خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی، په مومندو کې د هغه قبر دی. او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین. دا چې تاسو وینئ ځای په دی د اوږده اوږده قبرونه چې ته ښکاري، دا غټ غټ قبرونه، نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی ښخ دی. دا چې ته جهاد کې مرګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي، نو هغې بیا یو قبر ایستی یا په یو ځای ښخ کړي وي، نو په هغې باندې یو اوږد سلی جوړ کړي، نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي وي. دا نیموړی بابا تاسو تاریخ وګورئ، نو دا د محمود غزنوي ملګری رحمه الله دا هغه زمانه کې راغلی دي، دلته جهاد کړی دی. او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دی، نو دا ځای کې قبر دی ورسره ملګري هم دي. نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده. انګریز که خدای پاک ایستی دی، دا بېله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي. زه اکثر دا خبره کوم، وی پلانکي د پاکستان د آزادۍ تجویز پیش کو او پلانکي پکې خوب ولید او ملک آزاد شو. مې دا جوړ په خوبونه آزادېده، په خوب ملک آزادېږي یا په سوچ وی دی پلانکي سوچ پیش کو. زه خو به زرګونه سوچونه پیش کړم، نو زما په سوچ خو ملک نه آزادېږي. تاسو تپوس وکړئ زموږ مشران وګورئ، شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه، مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، عبید الله سندی رحمت الله علیه، دا تاریخ ته د علما وګورئ، قسم په الله چې حیران بشئ. یو مورخ لیکي، یو انګریز مورخ، وی دغه زمانه کې زه روان یم، وی په هندوستان کې دلی نه روان یم، وی یو اونې پورې د یو عالم وجود تړلی شوی دی، شهید پروت دی. دا علما به صاحبه د خنزیر او د سور په سرمن کې بند کړل، او ټکونه به تیر کړل، او بټو ته به د اور بټو ته د چونې بټو ته به یې غورځول. د علماو او د پښتنو تاریخ ته د قربانونو ډک پروت دی. نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد دي، نو زم دا به نسبي نه، دا به روحاني اولاد دي. لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه، دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتوني هغه هم بیا بهادري. په بهادرۍ کې، تحریک آزادۍ کې، د علماو شات او درېدو کې، هر مقام کې په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی. خدا نه چې نسبي د خالد بابا اولاد یو، نه نه نه، نسبي ما ته پته نه لګي، که بل چا ته پته لګي، چا ته تاریخ معلوم وي به، خو روحاني موږ دا دعوه کوو. موږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو. ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني، دا ګورې بل قوم نه کوي. تاسو لاړ شئ سند ته ولاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ، دا تبلیغ والا اکثر دي، هغې نه تپوس وکړئ، یقین وکړه چې په روژه کې هغې ودونه کوي. روژه پېژنیم نه چې ډېر خلک دې بانډو کې روژه پېژنیم نه چې زه روژه نیسم. د خدای فضل دی، زموږ پښتانه ښې روژې نیسي، د الله فضل دی. یو څیز کې موږ لږ کمزور یو چې د مالي عبادت کې بیا موږ نه یو شوي، مالي عبادت کې نه یو شوي. هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي، خو بدني عبادت کې که جهاد دی، که هغه مونځ دی، که هغه روژه ده، که هغه بل عبادت دی، هغې کې پښتانه بیا تکړه دي. خو چې یاره پښتنو سره
سوچه مسلمانی وی ګورې دا پکې شرط دی سوچه مسلمانی چې وی پکې الحمدلله مونږ پښتانه یو مونږ سوچه مسلمانان یو نو مونږ د خالد بابا نه چې د هر صحابي اولاد یو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحانی اولاد یو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي هر تقی هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وی زما اولاد دی بهر کیف صحابه کرامو چې قربانۍ کړي دي نو الله دې د هغې له د هغې په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي ځکه چې دا د هغې ژوند د قربانونو ډک دی قسم دې کور پرېښودی دی نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه یو صحابي وله راغی وی د الله رسوله وی ما له هغه خپل کور خو د کافرو نه واله کړه ځکه چې دې هجرت کړی و مدینې منورې ته نو کورونه ترې پاتې شو هغه کورونه کافرو قبضه کړل وی اوس خو مونږ مکه مکرمه فتح شوه نو ته مهرباني وکړه زما هغه کور دی هله راکړه نبي ته مبارک ورته اشاره وکړه دې خوا راشه غوږ کې ورته پټه خبره وکړه صحابي روان شو بس ټیک شو جي صحابي چا تپوس وکړه وی حضور پاک مبارک درته څه وی وی ما ته وی چې د کم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت یې ترې کړی تپوس یې مه کوه وی چې بلکل یې نه کوم هغه کورونه بیا هغوی واپس رالل مکې مکرمې ته فتح یې کړه نبی علیہ السلام مبارک وی چې کم کورونه هم د الله په نوم پرېښي دي بس پاتې مې غواړو وی نه غواړو اسم نشته کورونه پاتې ځمکې پاتې پیسې پاتې بچي قربان او دا مثال تورات کې هم د دې ذکر دی دا په انجیل کې هم ذکر دی نو صحابه بهتر مخلوق دی د الله د نبی علیہ السلام صحابه ځکه د حضور پاک ډېر لوی خدمت یې کړی د نبی علیہ السلام نه په دې سینو غشي تنبولي دي د نبی علیہ السلام مبارک نه په تورو باندې په خپلو سینو د تورې غزارونه تنبولي دي او دا زموږ دین خو چې موږ ته رسېدلی دی خو د هغې برکت دی الله دې موږ هم د هغې په نقش قدم روان کړي او پروردګار دې زموږ هم د دواړو جهانو خیر نصیب وګرځولی که یو سړی حج ته لاړ شي او په ده دلته قرباني واجب دی به دلته قرباني کوي او که نه به کوي د دې داسې مسله ده دا لږه اوږده خبره ده یو سړی چې حج له ځي نو دی که دې ځای نه لاړ شي نو څوک مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي او څوک ترې وروسته ځي نو چې کوم سړی مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي نو د هغه دا قاعدې چې دې څنګه مکې مکرمې ته ورسېږي نو دوی یو ورځ به تېرې کړي نو په درېیمه یا په څلورمه ورځ باندې دوی فورا دیږي مدینې منورې ته نو بیا مدینه منوره کې د ده 8 ورځې پوره کېږي نو بیا واپس راشي مکې مکرمې ته نو دی چې د دې ځای نه لاړ مکې مکرمې ته او د مکې مکرمې نه بیا لاړ مدینې منورې ته او د مدینې منورې نه واپس راشي مکې مکرمې ته نو چې د مکې مکرمې ته د مدینې شریفې نه واپس راشي نو که د ده او د حج دروازو په منځ کې راکوټې غوندې نسخه ښیي چې کوم انسان د قیامت لویه ورځ د حساب کتاب میدان او الله ته مخامخ کېدل الله ته پیش کېدل دا ځان ته رامخکې کي او د دې په زړه کې یره راشي هیبت راشي دا د انسان دپاره لویه کامیابي ده د قیامت ورځ او حساب کتاب او د هغې مقصد هم دا دی چې انسان په دنیا کې نیک عمل وکړي او چې د مالک نه بغیر بل څوک ور مخامخ کي نو ښکرې وتاړه مې کي د څاروي په زړه کې هم چې یره یې دې کې چې یره نی دی بې سره دغه رنګې د کمو بچو په زړه کې چې د مور او پلار یا د سکول د استاد یا د دیني استاد یری دی په ادبي او د کم ماشوم په زړه کې چې د مور او پلار یا د استاد د مشر یره نی دی بې سره روح انسان هم داسې دی که د ده په زړه کې د قیامت دروازې یره وي چې الله به ما نه تپوس کوي حساب کتاب به را سره کوي ښه کوم که بد کوم دا ټول به د قیامت په لویه ورځ راته رامخکې کي دی به په ادب وي دی به ټیکي دی به د الله نه یریدونکي پرهیزګار مسلمان جوړیږي او که په زړه کې د الله یره نی د قیامت خبرې تاړو توجه نه ورکوي د قبر عذاب الله ته ودرېدل هېڅ قسمه یری پړه کې نی دی به بې سره د هېڅ پروا به نی
دی بنا اللہ یادی نہ بد شیطان نظان ساتی. نو دا کامیابی نخا دا اللہ پنیز دا کامیابی نخا دا جنت دا رسیدو نخا دا اللہ دا رضا نخا دا چیزان با بے سر نجوڑے. قیامت با نہیں رہے، دا قبر عذاب با نہیں رہے، اللہ با نہیں رہے، حساب و کتاب با نہیں رہے. دا بستا یقینی چی دا طول خبری مخ کی را روانی دی زو سر مخامخ کے گم. گورا لوی صحابہ کرام دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمر دلوی مرتبه خاوند دے، لیکن دا اللہ یر پزلک دمر پرتد چی سڑے حیران شی. یو مرغے یو باغ کی گردیدہ و توپنے وال. حضرت ابو بکر صدیق فرمائی یر افسوس چی دا مرغیم زمانہ خدا چاوتوی تو خود نبی علیہ السلام جلیل القدر صحابی او د جنت زیر استا متعلق شوی دے، اللہ تا خوخ دیر زیاد. نو تا دا مرغے امید ولکے یرا اوی کدا مرغے ملشی مرگ والا راشی نو ختم بشی. او زما سے پتہ لگی کدا اللہ قہر را باندے راغے او دا خدای غضبنی ومنو بیا مال ختمی دل نیسا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر دا اللہ نزدے صحابی دے، دا پیغمبر علیہ السلام نزدے صحابی دے، اللہ تا خوخ بند دے. یو ڈکی یو ذل راواغش رکوٹ غندے ڈکے غیر اوچت کا ویدا ڈکی مانا خدے چاورتوی یو ڈکے وی او کدا اور کیو غردے گی نو لقل بشی لمبا بشی ختم بشی. خو قزد جہنم اور تننا وطم واللہ راتا پا قہر کنو بیا ولا ختمی دل نشتا. زمارونو دق اصلی دا کامیابی شے امدادے، اصلی دا کامیابی شے چیزلے دا انسان بے سرطوب نوی او دا انسان پزلے کے ار وقت دا اللہ یر او دا اللہ فکری دا دا کامیابی نخدا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا مدینی شریفی پا کسو کے سرد دینا چی بادشاہو او دا مدینی شریفی پا کسو کے بگر دے دو. دا خپل رعیت او دا خپل قوم او دا خپل ملت خیال بے ساتو. یوزل پورا دا اللہ یرتا دا مدینی شریفی پلار روان دے او گوری نیم شپا دا نیم شپا یوزے کی دا جڑا آواز ہو رہے دا ما شمانو جڑا دے مرگری و سر دے مرگری توی ترازا دا سے دا مدینی شریفی نا بار زنگل علاقہ دا چی ورا غیل تا اس ما شمان دی جاڑے اور بلے گی. یو بوڑای خزا و سر ناستا دا و ما شمان دی و سر. حضرت عمر تے تپوس کے رضی اللہ عنہ ہوئی دا ما شمان ولی جاڑی وی دا اوگی دی اوگی وی چی اوگی دی نو دا خوراک چی تا پا دی اور باندے خود دی نو دا والا ضرور کا کنا وی پا دی که خوراک نشتا وی دی کٹوے که دی سا چولی دی وی او بدی او کانی دی پکی وی پا بو پا کانو سکے وی دا ما شمان پی غلو ما دوی می پا تمکڑی دی که دل سپخو ما نور خسشتا نا نو پا دی تم بانده که دوی دا جلا لگا غلی شی او دوی لا خوب ورشی اسی قرآن جالی نو پا دی غلو ما نو دی وطوی که تا مسلمانان و بادشاہ لولی نرازی بیت المال لولی نرازی چه دا ما شومان در تجالی و چغی در توی و خیمه در شپی لگولی دا وی دا قیامت رز بی دا عمر گریوان و زما بلاسی بس دا سی او بکنی دا او یاری دا وی ترور عمر دا نسا خبر دی اخو چه تا خبر که او بیا صدر نکی نو دا اللہ دربار کے بی دا قیامت پر ادرا کاگی نو چی تی خبر نکنو ادن سا خبر دے وی چی زمان نزان نشی خبرو لی بادشاہی ولی کئی چی دی بادشاہوی نو مانا بزان خبرائی گردی با غلام تاوی شاہ برامن لکا دی خوی پی جندنا چی دا عمر فاروق دے لار بیت المال تاو دا غزینے یو بوجی را ڈکا کلا اوڑا او ستوان او کجوری او سا اغا زمانہ کی چی کمین خوراک دے غی پکی واچاو او بوجی ڈکا کلاو خلی ولو تڑلاغا غلام توی نا اوکر توی دارا پشاکا غلام توی سیب نا دا بزا پشاولم ما تیرا پشاکا
عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته وی نه ته زمانه ډېر مضبوط او نه ثواب زمانه زیات خوښ دی. وی نه صاحب دا خبره خو ټیک ته، خو ته بادشاه او زه غلام یم او پیټ یې وړل د غلام کار د بادشاه کار نه دی، دا به زه وړم. وی د قیامت پر ورځ به زما پیټې څوک وړي؟ اوس خو به دا پیټې څه یو څه، خو د قیامت پر ورځ به یې څوک وړي؟ دی وړی شي؟ که د قیامت پر ورځ زما پیټې وړی شي نو دا هم یو څه، که د قیامت پر ورځ نه شي وړی نو زه خپل پیټې او ته خپل نو بیا به دا زه وړم. وی د قیامت پر ورځ خو ستا بوج نه شم وړی. وی را پشی کا ګوره امیرالمؤمنین ته، بادشاه د مسلمانانو ته، هغه پیټې بوجۍ مې ورپشا کړه. نو چې کوم سړی د بوج د وړوني نو هغه ته شی وړل ګراني که نه. وی دا بوجۍ درنه وه. وی قسم دی اوسم هغه منظر مې په دې سترګو کې دی چې دا خپې به یې کږې وږې تلې راتلې. نو وی مې چې صاحب دې خوا شه چې زه دا اور بل کم. وی اخوا شه دې اور ته ګرمي ده چې دې خوا شه لوګې دی. وی ما ورته وی چې دا لوګې دی او د قیامت لوګي سره به څه کوو؟ او ما ته وی چې دا اور د دې نه خو مې خوا کې، خو د قیامت اور سره به څه کوې؟ وی قسم دی هغه اور له به یې پوکې ورکو. وی اوسم زما هغه منظر په دې سترګو کې دی چې د هغه د هغه ګڼې ګیرې نه به هغه د اور هغه لوګې پورې را پورې ورته راوته او د لوګي د لاسه یې را سترګې د اوښکو نه ډکې وې. وی هغه حلوه په ښه کړه او تیاره یې کړه او هغه ماشومانو ته یې کېښوده. وی ما ورته وی صاحب زه چې ځو، نه وی صبر وکړه دا ماشومان مړو. نو ماشومان یې په خپل لاس باندې ماړه کړل. وی بیا مې وی صاحب زه چې ځو، وی صبر وکړه دا ماشومان په جلا مې لیدي دي چې دوی په خندا شي نو هله به ته ځم چې د قیامت پر ورځ دا بوډی ما د الله دربار کې راکاږي چې زه خو الله ته کم از کم دومره ویلی شم که نه. وی چې ماشومان مالو شو، یو بل سره په خندا او په لوبو شو. نو وی مونږ را روان شو. نو وی بیا ورته عمر فاروق هغه بوډی ته وایي چې بوډی سار له بیت المال ته راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له پسې وظیفه مقرره کړم. نو بوډی ته خو پته نه، هغه خو وی چې دا به هم لکه د ایران او د روم د بادشاهانو پسان بادشاهي ما به یا څوک ورپرېږدي یا نه. وی بادشاه ته به ما څوک پرېږدي؟ وی ته راشه تر وویل ته به زه موجود یم، خدای به خیر کړي. نو چې را رخصتېدو نو هغه بوډی ورته دعا وکړه. وی بچې وی د بادشاه سره ته مناسب عمر مناسب نه دی. وی خدای دې عمر د بادشاه نه لرې کړي او تا دې الله د هغه پسې کړي. همدلته دعا کوي. وی روان شو دی سار وختي بوډی مجلس لراله، دربار لګېدلی دی. څه دربار به و؟ مسجد نبوي کې به دقسې په مصلی د پاسه ناست و، صحابه به ورته ګیر چاپېره ناست و، د خلکو فیصلې به یې کولې. دی دربار و. بوډی راله چې څنګه رانږدې شو تپوس یې کړه امیرالمؤمنین کوم ځای دی؟ وی دا په مصله چې ناست دی. چې رانږدې شو ویې کتله خو یې د شپې لیدی. بس پوه شو چې دا خو همغه سړی دی چې بېګا پې ما بوج راوړی دی، ما له اور بل کړی دی، پوکي لوګي ته والی دی، زما ماشومان یې ماړه کړي دي، هسې نه سزا رانه کړي. او د عمر فاروق خو ډېر روب او دبدبه هم وه. بوډۍ زر رستو شوه، صحابو ته یې را وینېسې را مخکې کړې. ورته یې وې وایه ترورې چې څه دې مقصد دی؟ وی ګوره ښه وي زه خو د ټولو نه مخکې دا معافي غواړم چې بېګا په تا ما څومره زیاتې او څومره ظلم کړی دی. وی نه بوډۍ معافي مه غواړه، دا ستا حق و، ستا د بچو حق و. وی یو خبره درته کومه، اوس چې د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ودرېږي اوس به څه وی؟ بس دا راته ووایه. د قیامت په ورځ چې د الله دربار کې تا وی ودرېږم نو عمر به د دې ګریوان نه رانیسم او الله ته به یې مخامخ کوم. اوس به څه وی؟ اوس به وایم چې یا الله په مخ د ځمکه که ما انصافدار او عادل انسان لیدلی دی نو هغه عمر فاروق دی. او خدای زه دې خبرې ګوی کوم چې په نیمه شپې زما وږي بچي یتیمانان بچي ماړه کړي دي او په دا خپله شی وله بوجۍ راوړی دی. د بیت المال نه ورته مستقل رزق مقرر کړ، میاشت په میاشت تاله او ستا بچو ته تنخوا به میلاویږي راځي به. دا د الله یره یې ګورې. د هر چا دا خوږه او دا پسته او نرمه بستره خوښوي، د هر چا خوب خوښي. یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې روان دی، بار ووت، چکر به یې لګو داسې باروبار. یو خیمه لګېدلې ده او د هغه خیمې نه د فریاد اواز راځي، فریاد داسې زبیرګي ترې راخېږي. ملګري ته وایي ته راځه
داسې معلومیږي لکه چې د خیمه کې څوک مریض دی چې ورلل یو سړی دی په خیمه کې دننه بار کېږي او په ډېر لوی تکلیف دی او ځان ته یې ډیوه او شمه بله کړې ده. سړیه څوک یې؟ وی میلمه یم. دلته څه کوې؟ وی بس شپه را باندې راغلې ده او دې خیمه کې دا مې دلته خیمه لګولې ده. وی دا فریاد او دا زګیرګي چې اورم دا څه شی دی؟ وی دا زما کور والا بیماران دي په دې خیمه کې دننه دي. څه تکلیف دی ورته؟ وی د ماشومانو د پیدایش بیماري ده. نو وی څوک ورسره شته؟ وی څوک نشته. وی د خوراک مراک سے انتظام؟ وی هېڅ نشته. مسافر یم، غریب یم، مسکین یم. دی خو یې نه پېژن. کور یې منډه کړې، کور ته لاړ. بیبي ته وی ښځې د خوبه یې راپاڅوله. وی د الله د رضا دپاره به یو خدمت وکړی شي. د یو مسافر او د یو بېکس او بېڅوکه خدمت دی. اوس د شپې ښځه او ښکل دا ښه خبره نه ده. دا خدمت به وکړی شي، ګوره الله به دله جنت درکړي، الله به د جهنم د ورنو ساتي. او چې د یو مسلمان تکلیف دې پورته که نو د قیامت په ورځ به الله ستا نه ډېر لوی تکلیف پورته کړي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي که نه حدیث دی، چا چې د یو مسلمان نه د دنیا یو رکوټي مصیبت لرې که، د دې انسان نه به الله د قیامت د ورځې غټ مصیبت لري. نو بیبي ورته وایي امیرالمؤمنین چپ څه شوي دی؟ چا به وایه د آخرت د ثواب او د الله د رضا کار دی، ته ما ته حدیث بیانې او منتونه راته کې، چل څه شوی دی زر راته وایه. وی دغسې د دې ښار نه بار په خیمه کې یو مظلومه ښځه غریبه بېکسه بېڅوکه مسافره او د وړو د ماشومانو د پیدایش تکلیف دی ورته. وی شابه زه چې ځو. وی چې سامان ځان سره واله چې انسان له څه ورکول غواړي دغه وخت. هغو زنانه وزر یې سامان مامان برابر کو او په منډه لاړل. چې څنګه لاړل خیمې ته ورورسېدل، ګوره د بادشاه ښځه ده او د کوم بادشاه؟ د امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه بیبي ده او د دایي خدمت دی. یعنې دغه ځای کې ډېرې نورې ښځې به وې چې هغې ته یې ویلې وې چې یو ښځه هله شا به راله راپاڅوه چې بویه ځو. ویلېږو نه، د خپلې ښځې نه د دایي خدمت اخیستل او چې د مسلمانانو بادشاه وي. رونو وایه استاد هغه چا هغه څوک دا کار کوي چې په زړه کې د الله یره چې په زړه کې یره نه داسې څوک کولی شي؟ نشي کولی. نو سړي ته وایي وروره بار راوځه. وی ولې؟ وی ما دا کور والا راوستل چې ستا د دې ښځې خدمت وکړي. وی ښه. سړی یې بار راوویسته او عمر فاروق خپله بیبي وردننه کړه. ښځې له هغه وخت سره چې ګرم خوراک پکاري یا بل څه پکاري هغه انتظام یې ورته برابر کړ. او عمر د هغه سړي سره بار ناست په خبرو اترو دي. دې کې د هغه ښځې له الله ماشوم ورکړه هلک. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ښځې بیبي آواز وکړ، وی امیرالمؤمنین مبارک ته شه، تا دې مسافر رور له خدای پاک زوی ورکړ. خو چې دی ورته وي چې امیرالمؤمنین مبارک ته شه نو سړی پرپېدو شو. وی ښه ته عمر فاروق امیرالمؤمنین یې ویاو؟ وی دا ستا بیبي ده ویاو؟ وی صاحب موږ معافي غواړو، ما نه خو غټه غلطي وشو. او هلته په خیمه کې په ښځه هیبت راغی چې ښه دا عمر راغلی دی بار ناست دی، هغه خو یو نوم و یو دبدبه وه. او په ښځه هیبت راغی چې ښه د امیرالمؤمنین ښځې د ما د دیتوب خدمت وکړه. نو ګوره پیده پکې دومره شوه چې په هغه ښځې دومره هیبت راغی چې د هغه هیبت سره خدای پاک هغه مکمل جوړه کړه. د ماشوموالي د ماشوم د کېدو نه پس چې نور کم تکلیفي د هغه هیبت سره الله د هغه نور تکلیف نه خلاصه کړه. زړې ورته په خپو پرېوت صاحب معافي غواړم، زما ښځه دې مړه وې خو چې ستا بیبي د هغې خدمت نه وې کړې، زما ښځه دې مړه وې خو چې تا وله خدمت نه وې کړې وې. نه، د قیامت په ورځ به څه کو؟ د الله دربار کې چې الله ته زه مخامخ ودرېږم او ما نه الله تپوس کړی و چې دغسې د مدینې په قرب و جوار کې یو ښځه په خیمه کې پرته و، د هغې څوک نو او بېکسه او مسافره ښځه وه، ما به الله له څه جواب ورکو؟ سهار وختي به بیت المال ته راشي چې ستا دپاره او ستا د دې ماشوم دپاره مونږ ته نښه وظیفه مقرر زړه کې چې د الله یری. حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي، حضرت حسن وی زما د قسم د جمعې ورځ وه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مې کتل نو جامو کې ټوټې لګېدلې وې، نو ما هغه ټوکړې وشمېرلې 12 ټوټې ورته لګېدلې وې.
12 ټوکړې او یو ځل جامه شلې ده نو درزي له ولېږله وې دې ته یو ټوکړه واچوه نو هغه درزي ورته نرمه پسته ټوکړه واچوله نو چې دله جامه راولېږله وې دا خو ورته نرمه اچولې ده واپس یې ورولېږله وې غټه مضبوطه کپړه ورته واچوه او خپلو عاملانو ته وزیرانو ته گورنرانو ته چې کله به یې لېږل نو دا به ورته نصیحت کو چې ګورې ته خو لاړې د پلانکې علاقې گورنر مې کړې خو ګورې نری جامې به نه اغوندې غټې به اغوندې معده ډوډۍ به نه خورې د کلک وړو ډوډۍ به خورې دوه شو او دریم دا دی چې په ځان به څوکیدار نه مقرره چې هر وخت د مسلمان اجت او تا ته را رسېدی شي څوکیدار به نه مقرره نو په بصره کې یو گورنر مقرر کړی و عیاض یې نوم د هغه متعلق یا شکایت وکړه چې ځان ته یې څوکیدار مقرر کړی دی چې کله یې خوښي ځان ته خلک پرېږدي او چې کله یې خوښه نه پرېږدي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ویلي بیت الله چې پوره تحقیق وکړه بیا ماله راشي هغه لاړ چې معلومات یې واخېستل راغی وی امیر المؤمنین خبره رښتیا ده ځان ته یې څوکیدار مقرر کړی دی چې کله یې خوښي خلک پرېږدي او چې یې خوښه نه پرېږدي وی ډوډۍ یې څنګه ده وی د معدې ډوډۍ خوري وی جامې څنګه ده وی نری باریکه جامه اغوندي سوال جواب یې ورپسې وکړو وی ته ما معزول کړې راشي د ګورنرۍ نه یې مات که بل ګورنر یې مقرر او چې مدینې منورې ته یې راوسته ورته وی ښه ته د مسلمانانو ګورنر یې مسلمانان به غټې جامې اغوندي درنې او ته به نری باریکې جامې اغوندي مسلمانان به څه غوړه خوري او ته به د معدې ډوډۍ خورې او تا ته د مسلمان چې اجت شي نو ستا څوکیدار به ولاړي کله به یې پرېږدي او کله به یې نه پرېږدي ته ما د ګورنرۍ نه مات کړې او اوس به داسې کې چې نری د شړۍ جامې یې اوله ورکړې دا شړۍ چې که نه دا ویښتو والا هغه سړی ګرۍ ځکه هغه خو د ویښتو وي که نه 2 څادره یې ورکړې دا واغونده را خپلې جامې دې لرې کړه او ګډه چیلۍ یې وله ورکړه او کونټه یې ورکړه وی لاړ شه صحرا ته او دا ګډه چیلۍ سره وه چې یو میاشت په سترګو نه وینم چې د وجود نه دا کبر وباسم ته به د قیامت پر ورځ الله له څه جواب ورکړې او عمر به خدای له د قیامت پر ورځ څه جواب ورکړي چې د بصرې والي یې هغه سړی مقرر کړی دی چې د قوم جامه یو شان وره د بل شان ده د قوم ډوډۍ یو شان وره د بل شان ده او ځان ته څوکیدار مقرروي نو په خپله 12 ټوکړې به په جامه کې حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي ما وشمېرلې 12 ټوکړې ورته لګېدلې او ټوله شپه به د الله تعالی عبادت کو ټوله شپه جلل دی او چې کله به پېشمني شو نو بیبي او د کور خاوندان به یې پاڅول وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها دا آیاتونه به یې لوستل او ټول به یې پاڅولي پاڅېره تهجد وخت دی چې تهجد وکړي مصر چې کله فتح شو شام او د مصر د علاقې نو د مسلمانانو چې هلته کې کوم والي دی ګورنر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسې سوال جواب ولېږه چې صاحب شام ته راشي شام د مسلمانانو په قبضه کې راغی او شام فتح شو شام خو بیت المقدس پکې لوی جومات دی او د ډېرو پیغمبران او یا پکې پیغمبران دفن دي او د مسلمانانو دپاره لویه خوشحالي وه چې زمونږ قبله اولا فتح شوه او د مسلمانانو په قبضه کې راغله نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ د ډېرې لویې قافلې سره شام ته روان شو په لاره ځي مزل زیات دی او اوښان کم دي وی 2 کسان په یو اوښ باندې سواره شي 2 کسان او نمبر به پې سورلي کوي مثلا 2 میله په یو سوري بل به ښکته رواني چې اوښ هم ستړي نه شي بیا په 2 میله بل سوري بل به مهار نیولي په لاره به رواني قافله روانه شوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان سره یو غلام ملګری کوي هلکه ته به ما سره دی نو چې په لاره څنګه عمر نمبر راځي او کوزیږي غلام ورته امیر المؤمنین څه کوي وی بس اوس ته سورېږه او پړی به زه نیسم وی صاحب ما شرمې ما بې عزته کې دا خلک به څه وایي زه ستا غلام یم ستا نوکر او خادم یم نو صاحب تاسو به بره ناست یې او اوښ به زه چلو زه به د اوښ پړې به ما نیولي وی نه ته مسلمان نه ته انسان نه څه
زه ستړی ته ستړی کېږې زه ستړی کېږم ته نه ستړی کېږې ته غلام به سره په جګړه دې وې نه دلته خو ټیک ده چې زه امیرالمؤمنین یم خو د قیامت پر ورځ به زه امیرالمؤمنین بیا ګورې نه یم دلته د مسلمانانو بادشاه یم او د قیامت په لوی میدان کې بیا به زه د مسلمانانو بادشاه نه یم الله له به څه جواب ورکړم هغسې چې څومره مزل به عمر په اوښ که او پړې به هغه غلام نیولی و هغومره مزل به بیا غلام یې بره په اوښ باندې به تور کړ او پړې به عمر فاروق نیولی او بس کې څوک داسې چې خپل نوکر په ساوري باندې سور کړي او پړې ده نیولي او وی امیرالمؤمنین عمر فاروق غوندې سړی شام ته ورسېدل کافي مزل دی چې شام ته نږدې شو د شام یهودیان او عیسایان ټول استقبال لروتی او نوم خو یې خلقو اورېدلی چې حضرت عمر د یو روب او د دبدبې خاوند دی نو تماشې له هم ډېر خلک راوتي وو چې موږ دا عمر ووینو چې دا لاسینګ سړی دی اتفاقا چې شام ته کله داخلیږي قافله دغه وخت کې د عمر نمبر په دې راغلی دی چې د اوښ پړی به نیسي او غلام به زورېږي نو عمر فاروق راکوز شو غلام ته یې بره خېږه او زما نمبر دی غلام ورته خدای دپاره امیرالمؤمنین دا خو موږ دار شام ته داخلیږو دا خلک ستا استقبال له راوتی دی نو دا خو ډېره زیاته بده خبره ده چې د اوښ پړی تا نیولي او زه پرې پازه سوری یم ځکه په لار هم دا چل وکړه نو خیر دی لیکن دلته به دا چل نه کړو دا خلک به څه وایي موږ به بېعزته ښکاره شو دا مسلمانان به ډېر وایي به چې ښه د دوی داسې امیرالمؤمنین دی بادشاه دی چې غلام په اوښ ناست دی او پړی ده نیولی دی ورته یې وی ګوره د انصاف کار به کوو بې انصافي به نه کوو ورته ګوري چې یاره وګورو چې زمونږ په کتابونو کې د مسلمانانو د دویم خلیفه د عمر فاروق کوم صفتونه دي چې هغه په ده کې شته او که نشته چې مونږ ته پته ولګي ځکه چې په پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام او د هغه د څلورو غواړو ملګرو مکمل صفتونه موجود مونږ ګورو چې دا هغه دی او که نه دی نو چې دې سنګ په هغه شهره په هغه لویه لاره ور مخامخ شوه یهودیان عیسایان یو بل له مبارک شي وی مبارک شی وی دا هغه عمر نه دی دا په اوښ باندې چې زور دی وی دا مخکې چې را روان دا ستاسو امیرالمؤمنین اوښ دی وی دا هغه نه دی وی زمونږ په کتابونو کې چې د مسلمانانو د دویم خلیفه کم صفت راغلی دی هغه په ده کې نشته د مصر بادشاه ورته وی دا د اوښ پړی چې نیولی دی دا بادشاه دی زمونږ دا چې سور دی دا نه دی د اوښ دا پړی چې نیولی دی چې هغې کتابونو ته وکتل او ده ته وکتل وی قسم نه چې همدغه سړی دی د مسلمانانو دویم خلیفه د نبی علیه السلام دویم ملګری هغه همدا سړی دی صرف د عمر فاروق په لیدو باندې پروردګار د دنیا یهودیان او عیسایان مسلمانان کړل صرف په لیدلو باندې بیا چې کله مصر ته ننوت د شام ته سار له د جمعې ورځ ده او په بیت المقدس کې به عمر فاروق د جمعې تقریر کوي خطبه وویل د دنیا خلک راغلی دی او ناست دی د مصر چې کوم گورنر دی هغه وله جامې راوړې خشته مزېدارې ښکلې وی حضرت چې کله ولامبې دا خشته ښکلې جامې واچو دا پاکې مزېدارې مې درې نوې جامې راوړې وی دا ولې وی ځکه یهودیان به راځي عیسایان به راځي د هغوی عالمان او پوه خلک به راځي تا نه به تپوسونه هم کوي او تا سره مجلس به هم کوي نو چې تا خسته جامې چولي صاحب دا جامې د ټولې ټوکړې ورته لګېدلې دي نو که خبره نه ده ورته وی نه وی دا جامې د رقم ځای نه راوړې وی دا صاحب د بیت المال وی د بیت المال به یو زما دی د عمر دی او که د عمر د پلار دی د قیامت پر ورځ به الله له څه جواب ورکوم ستا خپلې جامې شته چې ما ته وبخې وی صاحب زما خو دا یوه جوړه دا چولې مې ده وی د بیت المال مال به ماله نه راوړې زه یو ستا وی چې دې جامو ترې ټوکړې لګېدلې دي خلک به را پورې خاندي زمونږ بېعزتي ده او ښکلې جامې واچوه او ورته څه وایي وی کفا بالایمان زینتن وی د ایمان نه بهترین ډولې شی بل نشته دی جامه به خپل کار کوي جامه که هر څنګه ده خو چې سړی د ایمان په جامه باندې په غسلخانه کې ووینځلې نورې جامې نشته نو چې هغې ځان له صفا کړې او په غسلخانه کې نچوڼ کړې او لږې یو پوټې اوچماتې شوې ویا چولې بار راووته د جمعې مانځه له بیت المقدس ته لاړ په منبر کېناست
یهودیان او عیسایان د دنیا د عیسایانو راهبان او د علماو دا راغلي دی ورته ناست ډېر ښایسته تقریر و او هغوی چې ورته ګوري د جامو ته او د خپلو کتابونو هغه لیک ته ګوري چې زمونږ په کتابونو کې د عمر کم صفت دی هغې ته ګوري نو حیران دي چې مونځ شو د مانځه نه پس راغلل تپوسونه یې ترې شروع کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د یو عالم له د یو راهب له ډېر په اطمینان جواب ورکوي په دغه مجمع کې چې څومره په زرګاو یهودیان عیسایان پروردګار ټول مسلمانان کړ هغه عیسایان او یهودیان چې مسلمانانو ته به دین ستاسو درست نه دی او زمونږ دین ټیک دی او داسې دي داسې دي زما وروڼو چې د انسان په زړه کې د الله یره راشي که نه د هغې اثر د انسان په دې مخ او په دې وجود باندې راشي او بیا د هغې اثر په بل مسلمان پرېوځي لکه څنګه چې سړی د انور ته دا شیشه ونیسي که نه نو که ستاسو خیال وي په دې شیشه کې د انور هغه شعا راشي نو په دې دیوال باندې چې لګی نو پړق غوندې کوي دقه رنګې د دې ایمان تعلق د الله سره دی نو د چا په زړه کې چې د ایمان رڼا راشي او د الله یره راشي نو په بل مسلمان یا په کافر یا په انسان داسې اثر پرېوځي لکه شیشه چې څنګه یو دیوال ته نیسي او هغه برېښنا کوي زمونږ په خبرو کې اثر نشته ولې زړه کې د الله یره نشته زمونږ وینا نه په مونږ اثر کوي او نه په بل اثر کوي ولې د زړه یره نشته که د زړه یره وي نو بیا به په مونږ هم اثر کوو په تاسو باندې به هم اثر کوو پلار زوی ته لګیی نصیحت کوي استاد شاګرد ته لګیی نصیحت ورته کوي مشر کشر ته لګیی نصیحت ورته کوي یاره وی په خبرو کې مې اثر نشته وی ډېر نصیحت مې ورته وکړو په دې بچي اثر ونه کړ دا د یرې دا د زړه د درد نه خبره نه چې کله د زړه د درد نه خبره د زړه د یرې نه او د هیبت نه او د درد نه راووته قسم دی هغه په کشر هم اثر کوي او هغه په بچي باندې هم اثر کوي هارون الرشید یو بادشاه تیر شوی دی مشهور بادشاه نو دا خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عمر دا چې سکول په زړه کې د الله یره پرته ده یره خوف خدا یو ځل وی که دا ټول خلق الله جهنم ته وبخي ټول مخلوق او الله اعلان وکړي د قیامت پر ورځ چې دا ټول ما وبخل جنت ته دي شیطان هم مثلا وبخي هېڅوک پرې نه دي خدا اعلان پکې وکړو چې صرف یو کس به دوزخ ته ځي او باقي به ټول جنت ته ځي یو به وایي څوک وي چې څومره مخلوق دا ټول تر شیطانه پورې الله وبخي مثلا مثال فرض باندې خبره چې دا ټول مې وبخل خو یو کس به جهنم ته ځي وی دا به څوک وي وی دا به عمر وي وی دا به زه یم دا دونه من الله نه یره ده او که الله تعالی اعلان وکړي چې دا ټوله دنیا د جهنم ته ځي او صرف یو کس به جنت ته ځي وی دا به څوک وي وی دا به عمر وي چا ورته دا ولې وی یره مې د الله نه په زړه کې ډېره چې هغه یرې ته ګورم نو دونه مې په زړه کې یره ده چې دی مکه ټوله دنیا جنت ته ځي او یو دوزخ ته ځای به ځیم او د الله د رحم امید مې په زړه کې ډېر زیات دی بل طرف ته چې د الله رحم ته ګورم نو یم چې ټوله دنیا دوزخ ته ځي نو د الله غ رحم به په مې به جنت ته ځي زمونږ د طالبانو ته رجا او خوف وایي یره امید نو ړکې به را دواړه ساتې هم به د الله نه امید ساتې یره زه مسلمان یم الله زه د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړم الله زما په ژبه ښکلې کلمه جاري کړله په مسلمان وطن کې پیدا کړم مونځ وله کوم او دس کوم نو انشاءالله د الله نه مې تم او امید شته چې ما به الله وبخي او جنت ته به مې ولېږي خو ګورې ځان به بې مهاره اوښ هم نه ګرځی افرانستې غویانو غوبل چې به چې زه یاره خو چې څه کوم نو کوم به نه په زړه کې به د الله یرم ساتې یاره شیطان شته نفس شته ورپسې د قبر عذاب شته د الله احسانات را باندې ډېر دي زما مونځ به څه مونځي زما روژه به څه روژئ حج له نو دې به اعلان وکړو چې کله چا حج ته زړه کېږي هغه خلک چې خپل وسې نه کېږي غریبانان یې نو هغه دې راشي مونږ سره دې نومونه ولیکي نو په زرګونو خلک به رالل ښځې او سړي نومونه به په رجسټر کې ولیکل نو ځان سره به یې حج له روان کړل نو د دغې حج خرچه چې څومره د دې خلکو دا به زبیدې د خپل جیب نه برداشت کوله د بیت المال نه نه خپله مالداره ښځه وه دا خرچه به هغې برداشت کوله او ډېره ښکلې ښځه وه د هارون الرشید ورسره مینه ډېره زیاته وه ډېرې ورسره محبت یو خوب یې لیدی و داسې
خطرناک غوندې دی ځای ته نشم ویلی. بیا علماو د هغه خوب تعبیر وله ورکړه چې ستا نه به الله یو خدمت اخلي او خدمت به دی په مکه مکرمه کې خو به نه وي بغیر د زمزم نه، نو یې تا نه به الله دا خدمت اخلي چې ته به یو نیر راولې مکې مکرمې ته او مکه مکرمه او د هغې ګیر چاپېره خلک به پې سیراب کې. نو صاحب په هغه زمانه کې یو نیر وکنیسته. هغه نیر د عرفات په یو غر کې روتی دی او مکې مکرمې ته را رسېدلی دی. اوس هم د هغې نښې شته چې څوک حج له عرفات منا ته لاړ شي د هغه نهر زبیره د هغه نیر اوبه پکې نشته او سوچې شوي دي خو د هغې نښې نښانې شته دی. او عجیبه هغه زمانې انجینیرۍ ته چې وګورئ حیران به شئ، ځکه چې بعضې ځمکه ښکته ده غرونه دي که نه او بعضې اوچته ده او په داسې طریقې هغه نیر راوستلې ځکه نیر چې ډېر یو ځای کې ښکته شي نو بیا خو بره نه شي ختلی. کله یې ورته بعضې ځای کې ډکون کړی دی، دیوالونه یې ورته والي دي، غر یې ورته تراشلی دی او په داسې ځای نه یې دا نیر تر ننه پورې د دنیا انجینیرانو دا معلومات ونه کړی شو. څومره غټ ساینسدانان دي چې دا نیر په دې غر کې راوتلی چې د اوبه راغلي د کوم ځای نه دی، دا د کوم ځای نه راغلي دي، هېڅ پته ونه نن پورې چا ونه لګوله. ډېرې زمانې پورې دا نیر بیده او خلکو به ترې فایده عرفات کې او په منا کې او په مزدلفه کې او په مکه مکرمه کې به ترې خلکو فایده اخېسته. نو د هارون الرشید دې ښځې سره ډېر محبت او مینه وه. یو ځل دواړه د شپې یو بل سره لګیا دي ګپ شپ لګی. خاوند ښځې ته غوسه شو نو د ښځې د خولې نه خبره ووته. کوم خاوند چې ښځې سره ازادي کوي نو خامخا د ښځې د خولې نه هم څه ګډې وډې بیا وځي. نو دا ښځه د هارون الرشید ته وایي چې ته خو دوزخي یې، خاوند ته وایي. دا خبره ناروا ده. ښځه به خاوند ته داسې قسمه د بېادبۍ او د بېعزتۍ الفاظ نه وایي، دا سخته ګناه ده. د خولې نه یې وختل وایي ته خو دوزخي یې، جهنمي. هارون الرشید ورته وایي ښه وایي که زه دوزخي یم نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. اوس ترونو د دریو طلاقو طلاق ډېر ګران کار دی. الله دې مسلمانو سره یو سړی که ښځې له یو طلاق ورکړي هم ګناه ده، ښه خبره نه ده، خو د هغې جوړښت په اسانه کېږي. که دوه ورکړي د هغې جوړښت هم په اسانه کېږي، خو چې درې طلاقه ورکړي د هغې جوړښت په ډېر ګران کار دی. بیا نه کېږي جوړښت او که کېږي نو ډېر ګران کار دی، اسان کار دی. د خولې نه د هارون الرشید الفاظ ووتل. اوس دیم چې سوچ یې وکړه چې دا زما د خولې نه څه ګډې وډې ووتې. ښځه هم په ژړا شوه چې دا ما دې خاوند ته څه غولو خوړل. که ته دوزخي خو ښځه په دریو طلاقو طلاقه د قصه دې خرابه شوه، او که دوزخي نه جنتي نو ښځه نه طلاقېږي. نو موږ ته څه پته لګي چې دوزخي جنتي د هغې پته خو یو الله ته لګي. پیغمبر شته نه چې د الله نه تپوس وکړي او موږ ته پته نه لګي. ښځه جدا شوه د خاوند نه ځکه څه پته لګي چې دې دوزخي دی او ښځه طلاقه نه. ښځه هم جاړي او هارون الرشید نه هم خبرې نه کېږي، جاړي. ښځه یې خوښ هم ده او تر لورین ده او خلک هم پریشان دي ځکه بادشاه هم د انصاف بادشاه. دا علاقې چې څومره علما دي، نیکان دي، محدثین دي د هغه زمانې، ټولو سره مشورې کوي خو د مسلې جواب اړو چاته معلوم نه دی. امام شافعي رحمت الله علیه چې دا کوم د مذهب او د فقه لوی امام دی، دغه وخت کې ماشوم و چې دا موږ د چڼې وایو، د 1214 کال الله وله پویه ورکړې وه، لوی علم الله ورکړی. په لاره روان و تپوس یې وکړو یاره دا خلک پریشانه دي چې څه چل دی. وی دا زمونږ بادشاه هارون الرشید په یو مسله کې ګیر شوی دی او د هغه مسلې حل چا سره نشته، جواب چا سره نشته. وی څه مسله ده؟ وی ښځې ورته وی دوزخي. ده وی که زه دوزخي یم نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. اوس دا پته نه لګي چې هارون الرشید دوزخي دی که جنتي دی. که دوزخي خو ښځه به طلاقه یې او که نو ښځه به نی طلاقه. وی د دې مسلې جواب خو ما سره شته. امام شافعي صاحب وی خلکو بادشاه تعالی وی صاحب یو رکوټ طالب دی محمد ابن ادریس ته د نوم و، نوم یې محمد او د پلار نوم یې ادریس. شافعي هغه سره جواب شته. ویره یې ولی دی یې وله مجلس ته بوت. هارون الرشید په تخت ناست دی، وزیران ناست دي، قاضیان او وزیران او قاضیان یې څوک دي؟ لوی لوی امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې خلک ناست دي. دا نیکان او صالحان خلک یې قاضیان علما. دی ورته مخامخ خو دی طالب دی، مولانا صاحب طالب صاحب
زما د دې مسلې جواب د سره شته؟ وی او صاحب بالکل شته. ټول مجلس کې وزیرانو ګڼه ناست ده. وی ښه وایه که نه؟ وی نه صاحب داسې نه کېږي. وی ته به د دې تخت نه راکوشي او زه به دې تخت ته وخېږم، ته به دلته ودرېږي، ښځه به دې راولې به م ودرېږي، د مسله به راته بیان کې، زه به جواب درکم، بیا ته پیشه او تخت دې پیشه. وی دا خلق ورته وی دا څه کوې؟ وی نه، وی دا خو د علم سپکاوی دی چې دی بره ناست دی او زه ورته ولاړ یم او دې ما نه د مسلې تپوس کوي. ګوره د دین قدر مونږ خلکو کې نشته. مونږ د علماو څه قدر کوو؟ مونږ د طالبانو څه قدر وکړو؟ په لاره به ملا رواني، اکثر به اودس مات کړي، مونږ به یې تپوس وکړو استاد کوې کې چرګه پروت دی څوک برخې ته وباسي؟ صبر وکړه چې دی خو لږ یو بوټی ځان فارغ کړي بیا به دې تپوس وکړي. دین د دین عزت پکې، د دین مسله دا د قرآن یا د سنت نه به تا ته امام د هغې جواب درکوي، د هغې به تم قدر کوي، امام به هم قدر کوي. که مونږ د دین د قرآن او د سنت او د هغې د مسلو قدر وکړو مونږ به په خپل عزتمن یو، او که مونږ د هغې قدر ونه کړو مونږ به بې عزته یو. ګوره نه مونږ د ګیرې قدر کوو، که یو سړی غلا وکړي نو مونږ ګیرې ته نسبت کوو. ته لا چیخې نه لکه د اغلا خو یې دې ګیرې نه را کړې، دا خو یې د لاسونو کړې ده. که سړی معمولي غوندې په سیکل چا سره ډغره ووایي او ته لا شیخې، نو دا بریکونه یې په دا ګیره کې لګېدلي دي چې ته ورته وایې چې شیخې، بریک خو یې لاس کې دی. ګوره دا زمونږ د شیطان هغه اثر دی چې مونږ ته ګیرې ته نسبت کوو، پټکي ته نسبت کوو، ګیرې ته نسبت کوو. علم ته لا مولی، ته لا طالبې، ته لا سپین ګیرې، نو د ارواني دې ګیرې وکړه، او که د ارواني دې پټکي وکړه، او که د ارواني دې علم وکړه. مونږ ته دین سپک ښکاري ځکه مونږ سپک یو، مونږ په بچو سپک یو، مونږ په کشرانو سپک یو. ولې؟ مونږ د دین قدر نه کوو. که مونږ د خپل مشر د ګیرې، دا ګیره او پټکي دا خو سنت څیزونه دي، نو که مونږ د پیغمبر د دې سنتو قدر وکړو، د ګیرې، د پټکي، د مشر، د پلار، د استاد، د عالم، د طالب، د جومات، د مصلې، قسم په خدای چې تاسو مونږ به عزتمن یو بیا. خو مونږ کې د عزت نشته نو مونږ هم بې عزته یو. نو وی دا د دین سپکاوی دی چې زه لاندې ولاړ یم او دی په تخت سور دی او ما نه د مسلې تپوس کوي. دی به راکوشي، زه به په تخت کښېنم، د مسلې تپوس به وکړي، زه به جواب ورکړم. بیا دی پیش او خپل تخت دی پیش او بادشاهي یې پیش. هارون الرشید پوه شو چې هلک خو عالم هم دی خو هوښیار هم دی. علم سره ګورې عقل لوی څیز دی، علم سره چې عقل نه هغه هم بیکار دی. ښځه یې راوسته، په پړوني کې مخامخ ودرېده او هارون الرشید زر د تخت نه راکوز شو. امام شافعي صاحب رکوټ طالب د په تخت د پاسه کېناست، چې کېناست دوی وزیران علما قاضیان ناست دي. وی وایه مسله دی. وی صاحب دې ښځې ما ته وی ته دوزخي، ما ورته وی که زه دوزخي یم نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. امام شافعي صاحب ښځې نه تپوس وکړو، وی دا خاوند چې دی څه وایي دا ټیک وایي بیبي؟ وی او صاحب بالکل ټیک وایي. اوس راته ووایه چې زه دوزخي یم او که جنتي یم چې ښځه طلاقه ده او که نه ده. امام شافعي صاحب ورته وایي هارون الرشید بادشاه له اول خو درنه یو تپوس کوم، وی ستا په زړه کې د خدای یره چېته راځي؟ د الله د یرې نه ته چېته جاړې؟ الله اکبر. او ورته وی صاحب هره شپه، وی دا خبرې خو پټې دي، خو هره شپه زه الله ته جاړم، او داسې جاړم په سلبو چې خدای لوی رعیت ترې را کړی دی، او د قیامت پر ورځ ته ما نه زما د دې قوم تپوس کوې، زه به تا له څه جواب درکړم. یا خدای چا سره ظلم ونه کړم، یا خدای څوک د لوږې مړه نه شي، یا خدای څوک نار مړه نه شي، یا خدای څوک ښځه بې پردې نه شي، خدای څوک په چا زیاتي ونه کړي. دا تپوس خو به ته مانه د قیامت پر ورځ کې الله تعالی به څه جواب درکړم؟ وی ټوله شپه تر پېشمني پورې خدای ته جاړم. وی ښه؟ وی او وی زه ښځه نه طلاق، زه بوزر ستا ښځه. هغه ځای نه پې علماو راودانګل، هلکه طالبه دا مسله ده کوم ځای نه راوویسته؟ د خدای نه جاړې او جاړم او ښځه نه طلاقه؟ وی او بالکل د قرآن شریف د دې آیات نه مې راوویسته، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله وی چې د چا په زړه کې د الله یره راشي دا جنتي دی، الله به له په جنت کې برغ برغ باغونه ورکوي. نو دې هره شپه الله ته جاړي، په زړه کې د الله یره پرته ده، نو چې په زړه کې د الله یره پرته ده خو جنتي شو که نه؟ زه نه وایم الله وی، د خدای کتاب وی، نو چې دې جنتي ده خو وی که زه دوزخي یم نو خو درې په ما طلاق یې.
مونږ ته خو د جنت او دوزخ پته به ردې نه لګي. لکه ګوره لوګي چې کم ځای کې وي نو تا ته پته لګي چې لاندې اور دی. داسې ده که نه ده؟ لوګي خو بغیر د اور نه ني. تا چې یو ځای کې وي نو ته به دا یا انور دی او یا دا اور دی. یخوالی چې کم ځای کې وي ته به چې دا واوره ده. د دې نه مو پته لګي.